السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دوستانو د الله نه امید دی چې تاسو روغ جوړی او د صحت په جامه وي. الله هم خاد او آباد او روغ جوړ او د صحت په جامه لري. ملګرو نن مې تاسو په خدمت کې داسې کلمات راوړي چې د هغې تاسو فضایل واورئ نو ستاسو زړونه به خوشحاله شي او تاسو ته به ډېر عجیبه ولګي، ډېر حیرانونکي فضایل دي د صحیح احادیث په رڼا کې. هغه کلمات څه دي؟ کلمات دي: رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا. د دې څه فضایل دي؟ د دې فضیلت لومړنی کله چې دا کلمات یو سړی د اذان نه پس ووایي نو حدیث کې راځي د ګناهونو معاف کیږي. حدیث دی عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر له ذنبه. سعد بن ابي وقاص رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وی چا چې د مؤذن د بانګ کوونکي بانګ واورېدو او د هغې نه پس د وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر له ذنبه د گناهونه معاف کیږي. دا حدیث امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح مسلم کې ذکر کړی او 386 نمبر حدیث. امام ترمذی رحمه الله په خپل سنن کې راوړی 210 نمبر حدیث. لومبه فضیلت. دویم فضیلت څوک چې دا کلمات د ورځې یو کرت وایي د زړه نه نو دې انسان له جنت واجبي. راځي حدیث دی د ابو سعید خدری رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمایلی: من قال چا چې ویل رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا وجبت له الجنة، دې سړي د پاره جنت واجب شو. حدیث امام ابو داود ذکر کړي په خپل سنن ابي داود کې 1529 نمبر حدیث. دریم فضیلت دا داسې کلمات دي چې سړی سحر او ماښام دا کلمات وایي نو دې سړي ته به د الله تعالی رضا نصیب کیږي او په ورځ د قیامت په الله دې رضا راضي کوي او خوشحالي. لکه د ترمذی په حدیث کې راځي چا چې ماښام دا وایي د ثوبان رضی الله عنه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمایلی: من قال حين يمسي چا چې په وخت د ماښام کې دا وویل رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا وكان حقا على الله ان يرضيه وی په الله باندې دا حق دی چې دا انسان راضي کې او خوشاله کی. دا ترمذی حدیث دی. امام ترمذی ذکر کړی دی په خپل سنن کې 3589 نمبر حدیث دی. او امام احمد ابن حنبل رحمه الله په خپل کتاب مسند احمد ابن حنبل کې دا حدیث دا ذکر کړی وی چې چا 3 کرات سحر او 3 کرات ماښام دا کلمات ویل نو کان حقا علی الله ان يرضيه يوم القيامه وی په الله باندې دا حق دی چې دا انسان په ورځ د قیامت سکی راضي شي. نو دریم فضیلت شو په ورځ د قیامت په دا انسان الله راضي کوي، الله به دې راضي. دریم فضیلت. څلورم فضیلت چا چې دا کلمات وي دا حدیث موقوف حدیث دی. تابعی وی ابو مجلس چې دا غنوم دی لاحق بن حمید هغه وی من خاف من امیر ظلما څوک چې د یو بادشاه د ظلم نه
فقال اوغويل چې رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. لا الفاظ وسر زياد وبالقرآن حكما واماما نو انجاه الله منه. الله تعالی بدل دها غل نجات دا حدیث مصنف ابن ابي شيبه کی امام ابن شيبه رحمه الله ابن ابي شيبه رحمه الله دا ذکر کرے. حدیث نمبر 2981 او امام منذری رحمه الله بیا با الترغیب والترهیب کیم دارا وړي او امام البانی رحمت الله علیه ورته په تعلیق کی صحیح وي خو موقوف دی صحیح موقوف دی. پنځم فضیلت بهترین فضیلت عجیبه فضیلت د منذر الافریقی رضی الله عنه روایت چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام صحابي دی. هغه فرمایي وی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وی ما د رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اوریدلی چې فرمایلی من قال اذا اصبح کله چې یو سړی سبا کی باندې د سحر په وخت کې د اویل رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فانا الزعيم لآخذه بيده حتى ادخله الجنه ويزرد زموار چې دی به زلاش نیولې جنت ته. الله اکبر. چاچه دا کلمات رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا چاچه په وخت سبا کې دا حدیث امام طبرانی رحمه الله بخپل کتاب معجم کبیر کې ذکر کړي 838 نمبر حدیث دی او امام منذری بیا بخپل کتاب الترغیب والترهیب کې راوړي چې د هغې نمبر دی 9972 نمبر او د هغې لاندې بیا ویلي وقال هغه بیا ویلي رواه الطبراني باسناد حسن. امام طبرانی دا حدیث په حسن سند سره چې کوم دی راغلی. راځي چې دا کلمات زدکو رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا او چې کوم مقامات تاسو ته موخوز باغه مقاماتو کې او باغه وختونو کې او باغه تعداد سره وي چې دغه فضیلتونه او دغه غورواله منسوب ته خلاصه د دې الفاظ معنا څه رضيت بالله رب زر عظیم چې رب زما څوک دی الله زما څه دی رب رضيت بالله رب زر عظیم چې رب زما چې الله تعالی زما رب دی او زر عظیم چې بالاسلام دین اسلام زما دین او زر عظیم چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم رسولا چې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زما پیغمبر دی او زما رسول دی. دا کلمات زدکو الله دې عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد و اهله و صحبه اجمعین.